د وزیراعظم رمضان ریلیف پیکج روپۍ چې دی هغه شروع دي. ځینې کسان وایي موږ ته میسج راغلی په هغې کې راته ایزي پیسه لیکلي او د ایزي پیسې اکاؤنٹ چې دی هغه زمونږ نشته. ځینې ته یې ایچ بي ایل کنیکټ لیکلی دی نو هغه وایي زمونږ په دې کې اکاؤنٹ نشته. ځینې ته میسج راغلی دی او میسج یې ډیلیټ کړی دی. نو دوی وایي موږ ته به د خپلو روپو اوس څنګه پته لګي او موږ به د خپلې روپۍ چې دی دا به کم ځای کې رالو. نو کومو کسانو ته چې میسج راغلی دی نو هغه خپلې روپۍ چې دی هغه راغسته شي، خو ځینې کسانو ته پیک میسجونه راځي. نو په دې خبره لازم عمل وکړئ. کومو کسانو ته چې پیک میسج راغلی نو په هغه نمبر باندې چې تاسو به رابطه نه کوئ. چې تاسو ته د 9999 نه میسج نه راغلی نو تاسو د بل نمبر سره چې دی رابطه به نه کوئ، یا د بل نمبر نه تاسو ته میسج راشي نو هغه به پی کې اکثر میسج راشي. خلکو ته په دې پلاني نمبر باندې رابطه وکړئ چې تاسو سره رابطه وکړئ. هغه موږ تاسو له اکاؤنٹ کولو چې تاسو روپۍ دغه اکاؤنٹ راځي، یا وایي او ټي پي کوډ راته وایي، یا وایي تاسو اکاؤنٹ بلاک دی روپۍ راته راولېږه. نو دغه ټول پیک دي، دغه پیک دی. په دغه میسجونو باندې چې دی تاسو به یقین نه کوئ چې تاسو ته د 9999 نه کم میسج راغلی نو هغه میسج به صحیح. تاسو به لاړ شئ ایزي پیسہ دکان ته، کوم ځای کې چې ایزي پیسہ دکان هلته به لاړ شئ. که تاسو ته ایزي پیسہ لیکلي نو تاسو به لاړ شئ هلته کې خپل شناختي کارت به ورکوئ. ستاسو په شناختي کارت باندې به دغه روپۍ رالیږلي، تاسو به خپل شناختي کارت راغسته شئ. ایزي پیسہ اکاؤنٹ ته دې ته ضرورت نشته. دغه شانتې ایچ بي ایل کنیکټ لیکلی نو تاسو به بیا ایچ بي ایل کنیکټ چې دی دا به ګورئ د ایزي پیسہ دکان والا سره نو هغه به تاسو هم دغه 5000 روپۍ چې دي دا به تاسو له درکوي. نو په دغه طریقه باندې تاسو روپۍ راغسته شئ د شناختي کارت په نمبر باندې خاني.